अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दु लिमन लहुल हम्दु वल मज्दु वज़्ज़िक्रु वश्शुक्रु वस्सनाउल अनवर वलहुल किब्रियाउल अकबर। नज़्ज़ल व अनज़ल अला अब्दिहिल क़ुरआन सव्वरल इंस वल जान वअल्लमहुमुल बयान। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू वहदहू बितकब्बुरिन व तनव्वुरिन व तफर्रुदिन व तअब्बुदिन व तजब्बुरिन बिल कमाल। वहदहू बितकबीरिन व तनवीरिन व तौहीदिन व तमजीदिन बिल जमाल। ला शरीक लहू वला शिरक ला, ला शरीक लहू वला फिरका विज़रा उज़रा नुज़रा ला, ला तमसील लहू वला मसील ला, ला निद्द लहू वला ज़िद्द लहू वला वलिद लहू वला मौलूद लहू फिल कायनात। व नशहदु अन्न सय्यदना सय्यदल वरा मुहम्मदन मुनव्वरन मुकर्रमन मुहतरमन बिल कमाल। मुहम्मदन अब्दुल्लाह। सुम्मा नशहदु अन्नर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबों में जो अफ़ज़ल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफ़ज़ल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माना भर में इसको हाफ़िज़े कुरान कहते हैं। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर इसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो।
कुरान किया है रब का, बंदों के नाम खत है। बंदो तुम अपने रब का फरमान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर इसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। इज्जतमंदो, अल्लाह बे इंतहा करम, एहसान और मेहरबानी द पमंगता कि अल्लाह खपल कोरता दरातलो तौफीक नसीब को, और बिया खपल जानता द उदरेदो और द खपल किताब द औरेदो तौफीक अल्लाह मुंगता सुत नसीब। कारी साहब मुहतरम दागई फर्जंद अर्जुमन रिज़ाई के बेहतरीन अंदाज सरा तासो तदा अल्लाह किताब आगा वारो दाटोल खबरी दा अल्लाह प तौफीक सर की। मालिक कायनात چې د کله نه انسان ته وجود ورکړی دی، ابتدا نه واخله تر نن پورې، آغاز نه واخله تر اوسه پورې، دی دنیا ته چې څومره انسانان راغلي دي، د هر انسان خواهش، تمنا او آرزو هغه دا ده چې زه دې کامیاب شم او زه دې خوشحال زندگی تیره کم او زه دې عزتمند دې، چاہے کافر دے چاہے مسلمان، د هر انسان دا د زړه تمنای چې زه دې خوش نصیبه خوش قسمت یم او زه د بد نصیبو او بد قسمتو کې شمار نشم. ستاسو به هم د ټولو دا تمنای چې الله من ته ژوند د خوشحالۍ راکړي او ژوند الله د عزت راکړي. اوس د خوشحالۍ او خوش نصیبای معیار څه دی؟ اصل خبر ادا ده د کافر معیار د خوشحالۍ داغه ذهن کی جدا ده، د الله په نسبت دی د کامیابی او د خوش نصیبی معیار هغه جدا ده. هر انسان غواړي چې زه د کامیاب شم. بعض خلک کامیابی دی کې ګوري چې ما سره ډیر مال شي نو زه به عزتمند یم او زما خوشحالي به د سکون وي، او بعض خلک هغه وایي چې یاره ما سره د دنیا غټ عہدی باچا شم نو زه به کامیاب یم او زما ژوند هغه به د خوشحالۍ او د سکون وي. بعض خلک د خوشحالۍ معیار مال، جائیداد، جمال، کمال، حسن هغه ګرځولې دی. د الله په نسبت دی خوشحال او خوش نصیب څوک دی؟ اصل خبره اوس دا ده، اوس پته نه لګي هر انسان اوای چې زه دې کامیاب او زه دې خوشحال یم. پریکټیکلی دا پته با دا الله په دربار کې لګي چې الله د طرف نه اعلان وشي وامتاز اليوم ایها المجرمون، مجرمانو جدا شي، کافر جدا، یہودی جدا، منافق جدا، مشرک جدا، عیسائی جدا، مجوسی جدا، مسلمان جدا.
اگر از باندې با د کامیابی او د ناکامی فتح د انسان مخ ته بالکل ښکارا او هر انسان ته به پته ولګي چې یاره کامیابی هغه پس کې ده دلته هر انسان وایي چې زه د کامیاب شم حدیث کے راضی کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی نبی علیہ السلام تشریف راوڑو سنگ چراؤ رسیدہ صحابہ کرام توی رانزدی شئی صحابہ کرام رانزدی شو بیا نبی علیہ السلام منبر تا اخت چپدی پوڑائے قدم کی خود اول وی آمین بیا بدویم پوڑائے قدم کی خود وی آمین دریم پوڑائے تو اچت شوی آمین فلما فرغا کلچ نبی علیہ السلام فارغ شو صحابہ کرام و دوی ویجی نن خمنگ دتا سنا دا سے ناشناخ سواوری دل چمخ کی منو اوری دلی ویدارا تہوائی نبی علیہ السلام و تو فرمائل جبریل علیہ السلام راغلے ہو او یو دری بد نصیب و تذکرے را تو اکڑا بد قسمتا بد نصیبا اول اغا بد نصیبو کے سوک جبریل علیہ السلام راتوی باودا تباہ او برباد دیشی من ادرک ابویہی چی چا مور او پلار اغا امندل حالت دا بڑاوالی کی باندے زان جنت تداخل نکو نبی علیہ السلام بھی چی جبریل علیہ السلام خیر اکڑا مائی تصدیق او تائید او کماوی آمین خیرید چاوی د ملائکو سردار آمین پچاوی د کائنات یو عظیم انسان دان انبیاء و سردار کہ د چا مور پلار جوندی او د سڑی خدمت انکا زانے داغی پا خدمت جنت تا داخل نکا جبریل علیہ السلام پہ تخیری کری دی نبی علیہ السلام پہ آمین ویلی دی چې د چا مور پلار ژوندي ګوره قدر کوي کدا نه لاړل ایمان سره د دوام دالو یې سرمایي دی لاس بمړولې ړومبه بد نصیب انسان چې مور پلار ژوندي دا غي په خدمت باندې ځان جنت ته داخل نکو امام بخاری د جریج واقعه ذکر کړی دا جریج یو نیک انسان تیر شوی او ډیر بزرگ یو ځل نبل مزنیت تړلو مور والا आवाज ورکو وی جوریج هغه مز نیت تړلو قرات کو وی زمور اسم کور د فارغ شم زم والا مور بیا आवाज کو موس کې مشغوله پدریم ځل आवाज کو جوریج موس کې مشغوله چې کله پدریم ځل مور له غږ ورنکو مور ته پته نشته چې بچي به مستولاړ دی مور وته خیره وکړه وی الله دې دل تر هغه مرګ نه راولي چې چا سود پان پتا باندې بدنام د چا لګي دي نه جوریج پمن ډراغه مور مخه تکیناس وی مزمه کو خود خمور د خلینه خیره اوته وا ضمانت ریدا جوریج ځان لا یو خیمه جوړه کړی و د الله عبادت به کو صحرا کې یو زنانه ورخواته رااله د بدکارای مطالبه ته وکړه جوریج وتوی زدا الله نه یریګم مان اړخ کشه هغه زنانه وتا بیا یو چرواهو بيزي سرولې وګد روایت ده هغه زنانا ته مطالبه وکړه د بدکارای څه زمانہ بعد د هغه زنانا بچي پیدا شو قوم پر اوچت شو
وی دا بچی د چا دی هغه ورته وی دا د جوریج قوم ټول را پاسې جوریج پسې راغی یواله خو هغه خیمه ولا ټوله اولړولا بیا یې جوریج ووهه هغه ورته وی زه نیم خبر وینا زنانه وی فورن الله ته ودرېد 2 رکعات وکړل او بیا الله ته وی الله کله چې دا زنانه ما خوا ته راغلی وګوره هیڅ څوک نو خو تا راته کتل الله هغه ټیم کې هیڅ څوک نو الله که زه په حکم الله سما گوا معشوم خبرې شروع کړې د مور په غیږ کې وی زما پلار هغه جوریج نه دی پلان کې چرواهه دی کله چې داوي معشوم خبره خلق واوري دي سموجزه وتخکار شو چې داس ناشنا د مور پغې کې معشوم خبره بیا جوریج ته وای موږ د لا ټول خیمه د سونی جوړو جوریج وته وای ما په خپل حال پرې د سچو شو دا زما د مور د خیرو هغه اثر کله چا ژوندای دی قدر کوي ابن سیرین رحم الله یو شاگرد خوب کې ولید وای بیگا می چې خوب کې لیدلې وی دیګری نه دلان د مرغره دی جوړې دی ابن سیرین رحم الله توی کلا وی د شپې 12 بجې ابن سیرین رحم الله توی کور تنا وخت لاړم مطالعینا چلاړم مور می کټ کیو دوا مور تکینا استم د خپې می ولا چاپی کولې چې دا لاس مستړی شو بیا د خپل ګیره می راواغستا او د مور په دې خپو می داسې ومګل او بیا شاګرد ته وای خوب کې د خستلی دلې او حقیقت تیری دلې زما لاس تړي شو کار نه کو او د مور چاپی می نه پرې خدا د چا ژوندای دی قدر کوي کلاړې مېندې لاس پدا سے مروړي مور چته ملاوي او پلار بچرته نن اولاد نافرمان دي اولاد ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خانه کعبه طواف کول یو سړی ولې د سامبل په دی وګ باندې خره او پاغي کې یو بډای را ابن عمر سے بترانیز دیش ودا سوم ودا مې مور هغه خراسان نه مې راوچته کړی وی دې چې مال سکړی او زبر دې حق هغه ختمو معنا بدلا ول دنیا کې ختمو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی جماله خله کې روټای را کړی وا ز اوس دې مور له خله کې روټای ورکو دې ز ګرځولې ما نو زه پوګه ګرځو او بیا وته وی چې دا ټول هر څه حکم زبر د مور حق ادا کوم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی دا الله بندا چې د مور پایو تا چولوي او د مور کم اسویلې کړي کټول عمر د امور په گاو ګرځي د یو اسویلی حق ولوم نشي ادا کول چې د چا ژوندای دي دا د سونی غټان دي دواګانې ته اخلي د پلار نه دوالا سر ولا مالش کو خپې ولا چاپی کو مور تکینا او کلاړې دنا د لوی خیر نه به محروم ای ګوري مور چې کور کی هغه کور جنت دی او چې مور لړه د کور نه لړمبای خیرا جبريل علیہ السلام وکړه وی هغه څوک د تباہ او برباد شي چې مور پلار هغه وی او دا هغه په خدمت باندې ځان جنت ته داخل نک نبی علیہ السلام وی آمین په دوی په وړای باندې خپل کې خدا جبريل علیہ السلام فرمایل هغه څوک د هلاک شي
چې ستاسو نوم واغستې شي او پتا سو باندې درود اونوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی آمین. او کله چې درېمه پوړای باندې نبی علیہ السلام پکې خدا جبريل علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل هلاک دي شي اغه سوک من ادرک رمضان لم یغفر له. د رمضان میاش پرالا او د دې میاش کې مغفرت اونشدا انسان دې هلاک. د کائنات سردار وی آمین. عزتمندو دا میاش د رمضان المبارک دیتا دا مقام دا عزت دا مرتبہ دا فضیلت او دا سرداری په څه باندې ملاو دا دیو جنا رمضان المبارک د میاشتو سردار چې دې کې د الله د کتاب د نزول آغاز او ابتدا شوه دا. که قرآن کریم نزول په شوال کې شروع شوه دا عظمت او عزت په د شوال د میاشتو. که قرآن کریم نزول په شعبان کې شروع شوه نو دا عزت او مقام دا په د شعبان د میاشتو. خو نزول د قرآن کریم رمضان المبارک کې شروع شو د دې وجنا د میاشت ته الله یو عزت او یو مقام ورکړي. ګوره چې کوم شپه کې د قرآن نزول شروع شوه دی هغه شپه الله سوره عزت من کړي دا. بیا کوم سینه کې دغه کتاب دن پروت ته دا سینه به سوره عزت من دی. بیا کوم جبنا دا قرآن هغه بیانېږي دغه جب و سمرا د برکت والی سمرا د عزت والا وی. کم کور کې حافظ قرآن دے دغه کور سمرا د عزت والا کور وی. چې کم شپه کې نزول د قرآن شروع شوه دی. قرآن کریم کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر. من نزول د دې قرآن شروع کړه دې پشپد قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. س خبره تا تسبت دا شپد قدر شپد عزت هغه صدا تا تسبت دا شپد قدر شپد عزت هغه کوم دا. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ګور شپد عزت او شپد قدر هغه شپد چې الله د قرآن نزول په هغه کې شروع کړي دا شپې ته الله دومره مقام او دومره عزت ورکړي دي چې په دغه شپه دې قیام وکا مزد ماسوتن دی وکا بیا تراوی دی وکړي او لاړې ودشوي. دا شپه اخیری اشاره کې حدیث کې راځي پنا تکوش پو کې دا نو تا تسمر ثواب به ملاويږي د 1000 میاشتو برابر ثواب بدا ته ملاويږي. الګ د شپې ته د عزت او مقام پس ملاو شو د الله په کتاب باندې. ګور دا الله کتاب الله دې په مونږ پوه کی ها او الله دې خپل کتاب سره زمنګ مینا محبت پیدا کی. ټول دنیا کې د ټول نه زیات لستون کې هغه د الله کتاب قران مجید دی. دا قران د غرونو په څوکو باندې لست شوی دی. سمندر کې په لهرونو کې لست شوی دی. په غر کې په غارونو کې لست شوی دی. برا په فضا کې لست شوی دی. په اوچ باندې اې دا او کالو ماشوم دا الله کتاب هم یاد کړی دی.
او د 90 سال یو بوډا سپینګری هم د الله کتاب 90 سال په عمر کې یاد کړی دی قران سره چې څوک نږدې شوی دی د قران هغه سړی اوچت کړی دی که سړی نږدې شوی دی سړی اوچت کړی دی که یو قوم راغلی دی الله هغه قوم اوچت کړی دی او چې څوک ګمنام وو الله د نام والا جوړ کړی دی که څوک بی عزت او الله عزتمن کړی دی او کده چا عزت نو د قران سره چې سوره نږدې شوی دی الله غ انسان لمقام ور کړی دی ټول دنیا کې د ټولو نه زیات لستونکې ا کتاب د الله کتاب قران کریم دی تاسو ټول وایي کنه الحمدلله ا ټولو نه زیات لستونکې په ټوله دنیا کې سړي د الله کتاب د الله کتاب نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی ما تو غره درد تاسو د کورونو پتن لګي د شپې رات پته لګي چې دا د پلان کی کور دی صدیق اکبر سے دیوی صدیقہ بیگا د کور مخه روان هما قران دلستا ډیر آرام سره دی لګ تیز وایا صدیق اکبر سے وتوی جی چې کمزات ته اورون اغزات اوریدا حضرت عمر سے توي عمره بیگا د کور مخه روانما تاجد کې قران دلستا ډیر تیز دی لګرو آیا عمر سے وتوی جتا سورا تویلی دی چې کوم ځای تستا आवाज رسی شیطان ته تختی ما شیطان د مدینه د کوسونه بهر کو واج आवाज خطیس کو ابو موسی اشعری سے دوی ابو موسی اشعری واړو کورونو دیوالو ننو د ګرمای موسم او ابو موسی اشعری سیوا ولار دے د نبل مسکی او قران شروع کړه دے نبی علیہ السلام گلای کی روان دے د مدینه د شپې نو درې دوتا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ کتاب وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولاد دے وگے خود دے ابو موسی اشعری سے صحابوں کے خوب آواز دا ابو موسی اشعری سے دن قد جریر ابن عبداللہ او بدرید اس پہ دیزا ترا رسیدو صحابو کے ټولو نا چت قد عبد الله ابن مسعود سے وو کو نئی پن مول علم وړه کوټه وا خود علم نه ډکا چې اوزل مسواک لهونه تختلو نو او چې پندای وی وړي نو یو سانګ نه بل سانګ ته ټوپ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا اونې نه کې یو سانګ نه بل ته ټوپو مسواک ریبو نو صحابه ولاړو چې وی قتل نو غي خاندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه ته وکتل او هغه خاندل وی خان دیما خبرې دا پندای د عبد الله ابن مسعود سیب نه دا یو طرف تکید تلک او بل طرف ته د احد غر دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا پندای بت درمه وی خان دیما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چاہے اوزل وی گورا پلان کے دو قرآن تفسیر کئی دغشان عمر سے برنگ سور شو راپاسد دو قرآن تفسیر دغشان پہ یاد کئی پیاتے اوکاسوی عبداللہ ابن مسعود سے بس پورن کے ناس عبداللہ ابن مسعود سے کولش دا اللہ دو قرآن تفسیر پہ یاد کولش صحابہ کے ٹولو نا وڑو کے قد دا عبداللہ ابن مسعود سے اور ٹولو نا خوب آواز دا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایلو ابو موسی اشعری سے وی اتیت کا مزمار من مزمار داؤد علیہ السلام ویتا تخ اللہ طرز گفتگو انداز د داؤد علیہ الصلوۃ والسلام په شان در کړه سار چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی ابو موسی کور مخه ته بیګا روانم قران دلستو مال تمرا خون راکو فتو رکوع لاړی نو ابو موسی اشعری سے پجړا شو زما کی قران دیجی اورې دوی او کنه تمرا خون دی را کړو نو ابو موسی اشعری سے پجړا شو ویجی کما ته پتا وا چې د کائنات سردار زما قران ته وګه خره
ما بخپل आवाज نور خوب کړو نور دی قران کې یو اثر دی اثر ها نور کتابونو کې ګوره دا اثر نشتا دا صرف د دې کلام خصوصیت اوس مخکې زمانہ کې د قران یو بهترین قاری عبدالباسط صاحب د مصر بهر ملکونو دورې به کولې د مسلم ممالک چې څومره دي ته د الله کتاب به خسته انداز کې وي او چې چرته بلاړ مجمع به داسې تاوله د مصر باچا جمال عبد الناصر روس ته په دورې باندې تلو باچا روس والا باچاهان رشین هغه وتا خپل آئین مخه تک وی زمنګ دا آئین قبله ځان سره قاری عبدالباسط سے توی تیاریو کروست قاری عبدالباسط سے وو مریانو چې کچرته اسلامی ملکونه امامت ابوزی نو خدا روس کې وځه سکو کله چې روس تلاړ او پارلیمنت کې ناستل بیا وته هغه مسوق خپل قانون پیش کو وتا مخ کې ویلو چې تاسو قانون باندې ببل کال خبره کوم وی اوس راغله نو دا قانون وګورم کله چې رشین ندی او قانون او آئین داسې مخامخ کو جمال عبد الناصر سے بتوي ک اجازتي زتا ستا لکس اوروم نه ایو توي واورا نو قاری عبدالباسط سے بتوي دا الله د کتاب یو رکو خدای ته وایا قاری عبدالباسط سے سترګې پټې کړې رشین سر کافر روس اغی مخت سورت طه شروع کو طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى دا رکوی وی قاری عبدالباسط سے وای چې ماستر کې کلاو کړي باچا ته او قتل خپل تا دا غستر ګن اوخ کې روانه وی دی باندې می تعجب نکو بیا پارلیمنت کې مخه ته چې کم راته د رشین باچاهان ناستو سر کافر وی د اغی سترګو نه اوخ کې زارو قطار روان دا قران نه دا په غیر مسلمو کې هم اثر الله دې مونږه خپل کتاب سره تړلې وساتي قران دې او لوی شان دی لوی شان امام ابو حنیفه رحمه الله یو پلار بچه راوستو ویجی دا بستا شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله ته وی بچی دې پس کړه وی نا وی زما شرط داده ز هغه سو خپل شاګردای ته پریدم چې هغه ته قران یاد نو پلار خپل بچي روان کوي راځه یو اپتم یس کی تیر شو خپل بچي بیا راوس چراوس نو امام ابو حنیفه رحمه الله خو به جن چې دا خواغه ویجی زما دا بچي بتا سره شاګرد امام ابو حنیفه رحمه الله ته ماتا ته ویلی نه دي چې زما شاګردی به هغه څوک کوي چې قران وته یاد نو هغه سړی وته وای د ته قران یاد دی و یو اب تک یاد کوي او جی یاد دی واورو قران دې اورول شروع کړل امام ابو حنیفه پر سرا یو اب تک ټول قران یاد کړو او بیا دغه شیخ الحدیث مولانا زکریا نور الله مرکز هغه چې کله حفظ وکړه حفظ نوراغه
پورته او بیا خالا ماسی کر لاړ ملاقات د ماسی کله چې لاړ ماسی وتا تعجب سره وای تا قران یاد کو وای او ما خطول قران یاد نو زنانه د زنانو مزاج دی مشران هم داس وای ما ته لګواوروا نو ماسی وته وای ما ته قران واورو زکریا رحم الله غټه ماشو وې زما خو دشته نو نیت پوتړم بس کو بوام کړ وی صحیح روایا شیخ الحدیث زکریا رحمه الله نماسی مخه تنیت پوتړ وی الله اکبر الحمدللہ رب العالمین دو رکعاتوں کی والناس باندې سبق ادرو پورا قران لست اس دی مخ کی شیخ سلیم الله رحم الله هغه دې دیوبند نرالم چرالم پلار راتوي وخت مې ډیر تیر کړه ویل مې وکړو وچرالم پلار راتوي مونږ تبا ګوره قران اورې پلار ته وی چې باجان ما علم کو ما قران نه دی یاد کړي تراو ته قران باغ سو اورې چې قران یاد کړي وی پلار راتوي چې د پلان کې زوی مدرسه کې 2 کال تیر کړل هغه قران واورو تا بالله کلونه تیر کړل تا د قران نه دی یاد وی ما ته وی چې ما علم کړي وی چې زه خبر نه یم خو مونږ تبا قران اورې شیخ سلیم الله خان رحم الله هغه وی د پلار چې مدا خبره واوري دي بس غیرت می راغې قران تکین استم وی سحر به یو سپاره یاد کړه ماسختن به بیا تراو کې د پلار مخه تلستا الله دې زمونږه مینا قران سره مینا مونږ اخوا دی خوای هارون رشید باچا دربار تا پلار سره یو بچی راغې 2 کالو ماشوم هارون رشید تا اسړې وای زما دي دوی نه قران واورو هارون رشید وته وای دې بس قران واوري یاره ته ته واورو هارون رشید وته وای بچیس قران وایا دا ته نه وا بیا وته وای وایا وای نه وا باچا پلار ته وکتل وې دې خو نه وای نو پلار وته وای بچي خیر دې وایا که سخواګر اله راکې نو الا بوا پاشو لکه اوس چې سړی وای کټاپی راکې چنګم راکې الا بوا که سخواګر راکې نو الا بوا پلار وته وی ای خواګر اله درکو وایا هارون الرشید شروع شو وی وایا پلان کی ځای نه بچي شورو بیا وته وی پلان کی ځای نه وایا شورو دا د قران اعجاز دی 2 قالو د معشوم پسینه کې الله قران محفوظ او د یو بوډا داغه په دې ځای کې هم الله دا کتاب محفوظ کړي ورونو دا الله کتاب سره به مینا ساتو محبت بساتو کوو چې عزتمند شو عزت غواړي قران خپل سینې سره جوخ عزتمند نشوي ماده ځایونه سي رمضان اوتړ ان شاء الله دا جهان د خوشاله هغه جهان د خوشاله الله دې ما او تاسو له دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي صلی الله تعالی علیه دعا وکړه الحمدلله رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الله دا څومره ملګری استاد کور ته راغلي دي د دې پزړونو کې څه شریعه جتونه دي الله د خپل غیبی خزانو ولا برابر کړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله رمضان المبارک اخیری اشره ده الله اسم رمضان المبارک د رحمتونو د برکتونو او د دوا د قبلېدو میاشت الله ستاسو په کور کې متاتلاس اوچت کړی دي الله زمون تمام حاجتونه د خپل غیبی خزانو نه برابر کړي کوم کاری سے د الله کتاب څومره ملګرو هغه اوریدل دي الله د دې لپاره د نجات ذریعہ او جواب الله دا سور ملګری دلته اوس اختتام کې شریک شي دي الله د دې کورونه د خیر او د برکت نه ډک الله موږ د هر قسم اپتونو نه وساتي الله د هر قسم شرونو نه الله زموږ حفاظت وکړي
الله د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله د اسلامی ملکونو حفاظت وکړي الله څومره چې يهود هنود دي الله ته خپل قهر باندې تباہ او برباد الله د اسلامی ملکونو حفاظت وکړي الله زمون د ملک پاکستان حفاظت وکړي الله زمون ملک امن راولي الله زمون د بدامنۍ نه وساتي الله زمون علاقه د بدامنۍ نه وساتي الله زمون په حال باندې رحم وکړي الله پورا امت مسلمه په حال رحم وکړي الله نبی علیہ السلام امت د پاره څومره د خیر دعاګانې غوښتي زمون په کیسو کې الله نبی علیہ السلام څومره شرور نه پناه غوښتي الله داغه نه زمون حفاظت وکړي الله زمون د ټولو په حال رحم وکړي الله زمون د ټولو په حال رحم وکړي الله د قدر د حاجت د اوبو د رحمت باران په مونږ باندې وکړي سو قرضداري دی الله قرضونه د خپل غیبی خزانو نه ختم کړي الله چاته څه قسم له مشکلات دي الله مصیبتونه دي غمونه دي پریشانای دي چې په چا باندې هم دي الله ته مدد او نصرت وکړي الله مونږ د هر قسم افتونو نه وساتي الله اچانک حوادثونو زمونږ حفاظت وکړي الله دا سور ملګری دي الله د قران کریم اختتام کې راجم دي ستا په کور کې ناس دي تا ته لاس اوچت کړی دي الله ته د زړونو نه خبردار دی دای په زړونو کې چې څو شریعتونه دي الله د خپل غیبی خزانو نه ولا برابر کړي الله د خپل غیبی خزانو نه ولا برابر کړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله پورا امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي الله د کاری سے په عمر کې برکت واچي الله ردی نردین خدمت واخلي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا